بسم الله الرحمن الرحیم. سوات نیوز مینوالو دا وختي د پی اس ام ای د تحصیلي بریکوټ چې دلته څومره پرایویټ سکولونه دي، نو که یو طرف ته د موجوده صورتحال دی، لاک ډاون دی، بل طرف ته د دوی د ادارو هم یوه لویه ایشو مخامخ راغلي ده چې په دې کې مخکې هم مونږ خبرې کړي، د پیرنټس سره هم مونږ یو میسج فارورډ کړی دی که د دې وخت د صوبایي حکومت سره د پرایویټ ادارې یو لوی اخلاص کوي، دغه ماشومان په دې بلډینګونو کې او د ایجوکیشن په غرض ځای کړي دي، نو دا وخت د لاک ډاون او د موجوده صورتحال د صوبایي حکومت نه دوی ته داسې څه خاص پیکیج یا داسې څه اعلان مخې ته نه دی راغلی. د دوی په ننني پروګرام کې دا خبرې هم زیر غور وې، ټولو په دې اتفاق وکړو چې ماشومان زموږ بچي دي او په دې ګران وخت کې مونږ هغوی یوازې نشو پرېښودی. بل طرف ته پکې دا خبرې هم مخې ته رالې چې کم صاحب حیثیت خلک دي یا په پیرنټس کې داسې خلک دي، نو په سخت وخت کې دغه ادارې که بجای دوی په دې روجې په میاشت کې نور څه سپورټ کوي، نو دا ادارې هم سپورټ کول غواړي، ولې چې د کم ټیچران چې دي هغه هم دغه سبق ویلی شي، دغه ایجوکیشن خپرولی شي، نور کار چې دی هغوی په دې وخت کې نشي کولی. زموږ سره د پی اس ام ای د تحصیلي بریکوټ صدر انجینر شرافت موجود دی. انجینر صاحب، ستاسو ټولې خبرې مخکې ستاسو انټرویو شوي وه چې په هغې ماښام مونږ انټرویو وکړه او په 9 بجې د سی ام د طرفه یو نوټیفیکیشن هم رالو. نن بیا دغه بحران دی او پرایویټ ادارې دا وخت د یو لوی بحران سره مخامخ دي. ستاسو مین غوښتنه څه ده او صوبایي حکومت په دې کې څه کولی شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سهیل باچا صاحب ستاسو د ټیم ډېر مشکور یم چې تاسو په وخت دلته راځئ او زموږ د اواز چې دی دا بره رسوئ. زه لرم چې پیرنټس او زموږ کوم ماشومانان چې دي هغه په خیر خیریت سره او پیرنټس به چونکې د هغو ذمهواري اوس ډېره سیوا شوې ده، نو هغو به خپل بچو له اوس ټایم ورکوي او بل دا دی چې د هغو د مونځ او د تلاوت د حدیث مطالعې دپاره د هغو به څه ټایم ټیبل هغو مقرر کړی، او بل دا دی چې د هغو کم چې مشران کم چې بچي دي کم چې په یونیورسټیانو کې هغو نن سبا په کور کې دي، نو په کار دی چې هغه کم کشران چې دي نو هغو له ټایم ورکړي. دا ډېر ګران وخت دی. څنګه چې دا د تقریبا سره پاسه یو میاشت وشوه چې سکولونه بند دي او د راروان د 31 مئی پورې حکومت اعلان کړی دی چې دا سکولونه به بند دي، نو دا 2 میاشتې به دا سکولونه سفر کیږي. نو موږ دا فیصله دلته د دې د کابینټ د طرفه د تحصیلي بریکوټ د ټول کم چې پرنسپلان دلته راغونډ شوي دي، کم اونرز راغونډ شوي دي، د هغو طرفه موږ دا اعلان کوو چې انشاءالله دغه ماشومانان چې دي دا زموږ ماشومانان دي، تاسو په باندې اعتماد کړی دی، تاسو زموږ ادارو ته راوستي دي، نو کورس چې دی د دو وخت چې دی هغه نه ضایع کوو، هغه به د ګرمۍ چوټیانې او د یخنۍ چوټیانې به هغه نه ورکوو او د دو چې کم دا وخت ضایع شوی دی هغه انشاءالله په هغې کې کور کېږي. انجینر صاحب، که تاسو دا یو خبره به کې د ماډلر صاحب مخې ته راغله، هغه ډېره صحیح خبره وکړه. یو طرف ته که تاسو دا وختي والدین پیسونه در نه کړي یا تاسو صوبایي حکومت سپورټ نه کړي، ستاسو نشاته ټیچران دي، بلډینګ کرایانې دي، یو لوی چې دی سرکل دی، بیا به هغه څنګه مینج کوئ؟ تاسو په خپل میټینګ کې هغې له څه عمل کوئ؟ ډېره مننه جی. ما خو څنګه تاسو ته ووایي چې دا داسې وخت دی چې موږ د فیس وینا هم چاته نشو کولی، خو د نن له 4 ورځې مخکې زموږ منسټر صاحب ایجوکیشن اکبر ایوب صاحب یو پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې هغو دا وینا کړې ده چې هغه سکولونه چې د کم د 6000 له اباو د چا فیس دی نو هغو به 20% ډسکاونټ ورکوي، او د چا چې د 6000 له کم فیسونه دي هغه به 10% ورکوي. او پیرنټس ته دا اپیل کړی دی چې تاسو برای مهرباني د اپریل فیس په اپریل کې ورکوئ او د مئی فیس په مئی کې ورکوئ چې دو د خپل اخراجات او د کمی چې تنخواګانې دي چې هغه دو سر ته ورسوي. زه به پیرنټس ته د دې ستاسو د شیشې په ذریعې باندې زه هغو ته اپیل کوم چې دا سکول ستاسو سکول دی، دا سکول ستاسو د ماشومانانو سکول دی. نن یو بد حال دی، دا سکول چې دی دا ستاسو د ماشومانانو په فیسونو چلیږي، د دې استادان چې دي د هغو تنخواګانې د هغو کچن د هغو چوله چې دا ستاسو په فیسونو چلیږي، چېرته تاسو فیسونه ورنه کوي. نو دا ادارې داسې یو اداره نه ینما
چې هغه ته فیسونه میلاو نشي هغه د یو میاشت تنخواګانې هم ورکي. دا صرف او صرف په دې فیسونو چلیږي. دا د سپینې جامې خلک دا استادان دا ستاسو د ماشومانانو د استادان روجه را روانه ده دوی ته تنخوا میلاو نه شوه دوی به څه کوي؟ انجینر صاحب دلته موږ دا خبره کولی شو ستاسو په اجازت باندې چې کوم والدین دا وخت تاسو د خیبر پښتونخوا د ټول نه لوی سکرین باندې موجود دی دا خبرې زمونږ های کمانډ هم اوري. مونږ والدین ته دا ریکویسټ کولی شو چې کم والدینو بچې سبا ډي سي جوړېږي کرنل جوړېږي هغه اے سي جوړېږي هم دا ادارې جوړوي که دوی د خپل د دوی حیثیتي د خپل بچي سره سره دوی 4-5 پیسونه ایکسټرا ورکړي چې یاره دې ادارې زما بچي ته عقل وښو زما بچي کې شعور رالو نو په دې خبره باندې تاسو څه وایي؟ پرایویټ سیکټر کې یا پرایویټ سکولونو کې زیاتر ماشومانان هغه د داسې فیملیز دي چې هغو دغه بوج برداشت کولی شي دغه فیسونه جمع کولی شي. نو څنګه چې ما خو تاسو زه هغو ته اپیل کوم خواست کوم چې دغه استادان نه په لینډ کې وردی دي شي په دغه استادانو باندې نه څوک زکات خیرات څوک ورکوي دغه استادان نه د بیلچې او د کشۍ کار کولی شي دغه قلم او کتاب پیژندلی دی دا د دې ملک ماشومانانو ته سبق ویلی دی د خپل ټول ژوند په کتاب او قلم سره تیر کړی دی. پیرنټس ته زما دا خواست دی چې پلیز د حکومت چې کومه وینا ده زما وینا نه د کې پی کې د ګورنمنټ چې کومه وینا ده د کې پی کې د ایجوکیشن منسټر اکبر ایوب چې کومه وینا ده په هغه وینا باندې د دوی عمل وکړي او دا ادارې د خپلو بچو د ادارې دا دی بچ کی. انجینر صاحب د پوره دنیا نه د ایجوکیشن په مت کې ډېر لوی فندونه راځي څه خبرې داسې په سکرین هم نشم کولی د یو لوګو دپاره په کوړه او ارباو روپۍ خرچه کېږي هغه د سیټلایټ په ذریعه ټولې دنیا ته اوپن کېږي. آیا بین الاقوامي هغه خلک ولې خاموشه دي دا وخت ستاسو سره چا رابطه کړې یا څه ارګنایزیشن تاسو انبورډ کړې؟ زم سره خو به سره رابطه وکړي د حکومت سره رابطې شوي جو هغه نوره خبره ده حکومت څه امداد میلاو شوی هغه نوره خبره ده خو حکومت ته خو زموږ دا یو میاشت اپیلونه کړي ول میټینګ شوي ول موږ د هغو په تمه وو چې هغو به څه ناڅه پیکیج دې سیکټر له هم ورکړي خو ډېر د افسوس سره زه دا خبره کومه چې هغو د دې سیکټر سره هېڅ هم ورنه کړل. زه د دې ستاسو د شیشې په حواله باندې د پی ایس آر ای مشرانو ته هم دا خواست کوم چې کم د 2021 چې کم رینیول کم تاسو نوټیفیکیشن کړی دی په کار دا دی چې تاسو په هغې کې هم دې سیکټر له سره ریلیف ورکوي 10% 20% 30% او دغه شان زه کمشنر ملکن ډویژن ته هم دا خواست کوم چې فیس نه راځي کم از کم 98% یا 99% د سکولونو بلډینګونو چې دي اپرنټ دي چېرته 1-2% د چا خپله پراپرټي وي نو هغه نوره خبره ده. بلډینګز والا کرایه غواړي هغه هم دغه کرایې ته ناسي چې سکولونه بند دي او فیسز نه راځي نو آخر دا دونه غټ سیکټر چې هغه د حکومت 60% بوج هغه په خپلو اوږو اخیستی دی نو خدای دې نه کړي چېرته دا سیکټر کېناستو نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د ملک د ماشومانانو به څه مستقبلي او نه دونه سرکاري بلډینګ شته هغه تاسو ته پته ده د هغو چې کم امتحان کېږي کم چې د بورډ امتحان کېږي په هغو کې د هغو څه پوزیشن یا تاسو ته پته ده ټولې دنیا ته پته ده. دا وخت د دې زه به ووایم چې د مجبورو ادارو پریزیډنټ انجینر شرافت نه دوه میسیجونه غواړم یو خو د پیرنټس ګوري ماشومان بل طرف ته هغه میل فیمیل ټیچران چې کوم ستاسو د سردار صاحب د عمر ډیر صاحب د مختلفو ادارو کې کار کوي هغه د تاسو اوري د دغه دواړو د مطمئن کېدو لپاره ستاسو سره اخرنی میسیج څه دی؟ دغه سټاف چې دی دغه ماشومانان چې دي دا زموږ ماشومانان دي دغه سټاف چې دی دا زموږ وروڼه دي اونګه به انشاءالله د خپل شکور روټۍ چې ده د دې سټاف سره نیمو او په دې سخته کې دا سخته هغو ته وښکاري او ټولې دنیا ته ښکاري
ان شاء الله هغه به اونګه هو تنها نه پریدي اونګه به هو هغه تنها نه پریدو. درنګ جهان مننه چې زموږ سره انجینیر شرافت پریزیډنټ د دې پرایویټ سکولونو چې دلته کې د 122 سکولونه دي په تحصیلي بریکوټ کې خدا وختي د بشماره مسلو سره مخامخ دي. په 13 انټروای کې مونږ د سرکاري ټي وي نه چې کوم اپیل شوی او په هغې کې هم هغوی کلاسز شروع کړي دي خو په هغې باندې هم کار نه کېږي ولې چې دغه ماشومان جدا جدا کتابونه دي د هغې جدا جدا ټیچران د پالیسي ده یو لوی بحران دی. خو که دا وختي د پرایویټ ادارو سره هیلپ ونه شو د حکومت د طرفه او خدا نخواسته دا ادارې کېناستې او د دوی دا نظام ګډوډ شو کم چې دوی ټیچران هایر کړي دي کم چې په هغې کې میل فیمیل دواړه طبقې کار کوي نو دا به د یو لوی بحران سره مخامخ شي. دا وختي د دوی یو سپیشل میټینګ وشو چې په دې کې دوی ډېرې خبرې زیر غور کړې چې د کمشنر ملکن ډیویژن سره به ملاقات کوو د هغې نه بعد به عمل جوړو نو په کار دا ده چې په دې باندې د های کمانډ د طرفه د دوی سره څه نڅه کردار وشي. ما سهیل باچا لره که اجازت د الله په امان.